بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن زموږ څلورم لیکچر دی اټامیک نمبر. نن به وایو چې اټامیک نمبر څه ته وایي. atomic number is also known as proton number. د atomic number ته موږ پروټان نمبر هم وایو. اوس ورته پروټان نمبر ولې وایو؟ دې ته پروټان نمبر موږ ځکه وایو چې the total number of proton present in the nucleus of an atom is called atomic number. په نیوکلیس کې د پروټانو تعداد ته موږ اټامیک نمبر وایو. د یو الیمنٹ د اټم د نیوکلیس کې چې کوم پروټاني هغه پروټانو تعداد ته موږ اټامیک نمبر وایو. زموږ سره یو اټم دی چې په دې کې نیوکلیس دی. په نیوکلیس کې پروټان او نیوټران او بهر چې کوم شیلونه دي په هغې کې الکتران. نو په پروټانو باندې پازیټیو چارج او نیوټران چې نو دا نیوټرل دی، نو د دې وجې نه ایز ا هول نیوکلیس باندې پازیټیو چارج او بهر چې کوم شیلونه دي نو په شیلونو کې الکتران په الکترانو باندې نیگیټیو چارج. نو همیشه په نیوکلیس کې چې کوم پروټاني نو هغه برابري د الکترانو د پروټانو په اټم کې د پروټانو د تعداد د الکترانو تعداد چې هغه سیمي په دې وجه باندې اټم چې هغه زموږ سره نیوټرلی. اټامیک نمبر موږ ډینوټ کوو په زیډ باندې. زیډ باندې موږ اټامیک نمبر اوس ولې ډینوټ کوو؟ ځکه چې اټامیک نمبر چې دی نو دا زموږ سره یو جرمن ورډ دی، اټم زال. د اټم زال نه دا ډیرایو شوی دی او اټم زال په جرمن ورډ کې اټم د اټم د فار ویل کېږي او زال چې دی نو دا په جرمن ورډ کې د نمبر د فار ویل کېږي. نو په دې وجه باندې اټامیک نمبر چې دی هغه ډیرایو شوی دی د اټم زال نه، نو دا موږ ډینوټ کوو په زیډ باندې. بل ما چې څنګه ووی چې اټم زموږ سره نیوټرل پارټیکل دی، نو په دې کې د پروټانو تعداد د الکترانو د تعداد سره برابري. په دې وجه باندې موږ د اټامیک نمبر ډیفینیشن داسې هم کولی شو چې د نمبر اف الکتران پریزنټ اراوند د نیوکلیس، د نیوکلیس نه بهر په شیلونو کې د الکترانو تعداد ته موږ اټامیک نمبر وایو. اوس د اټامیک نمبر اگزامپل زموږ سره دا دی چې د هایدروجن چې موږ ډینوټ کوو په سیمبل چې کوم د هایدروجن اچ دی او د هایدروجن اټامیک نمبر چې دی هغه 1 دی. دغه شانتې د هیلیم اټامیک نمبر 2 دی او د کاربن چې هغه موږ ظاهرو په سی باندې، نو د هغې زیډ چې دی اټامیک نمبر چې دی هغه زموږ سره 6 دی. اوس ماس نمبر څه ته وایي؟ په نیوکلیس کې د پروټانو د نیوټرانو جمع ته موږ ماس نمبر وایو. د سم اف پروټان اینډ نیوټران present in the nucleus of an atom. د یو اټم په نیوکلیس کې د پروټانو او د نیوټرانو جمع ته موږ ماس نمبر وایو. دا ماس نمبر موږ ډینوټ کوو په ا باندې چې ماس نمبر زموږ سره ریپرزینټ کیږي په ا باندې. ماس نمبر زموږ سره برابر دی د پروټان پلس نیوټران. په نیوکلیس کې چې د پروټان او د نیوټران تعداد نو هغې ته موږ ماس نمبر وایو. د ماس نمبر ته موږ آلسو نون از نیوکلیان نمبر وایو. اوس ماس نمبر ته موږ نیوکلیان نمبر ولې وایو؟ ماس نمبر ته موږ نیوکلیان نمبر ځکه وایو چې په نیوکلیس کې د پروټان او د نیوټرانو تعداد ته موږ ماس نمبر وایو. د په نیوکلیس کې موجود دي، نو په دې وجه باندې ماس نمبر ته موږ نیوکلیان نمبر هم ویلی شو. ماس نمبر همیشه د زموږ سره په هول نمبر کې به ماس نمبر is always in whole number. ماس نمبر چې دی به زموږ سره همیشه په هول نمبر کې. اوس د ماس نمبر اگزامپل زموږ سره دی هایدروجن چې دی د دې ماس نمبر 1 دی. د کاربن ماس نمبر چې دی هغه 12 دی. زموږ سره یو الیمنٹ د کاربن، نو د کاربن په ټاپ رائټ سایډ باندې به موږ ماس نمبر چې دی هغه ریپرزینټ کوو، هغې ته موږ سوپرسکرپټ وایو. او د دغه الیمنٹ چې کم باټم لیفت سایډ دی نو په هغې باندې به موږ اټامیک نمبر ریپرزینټ کوو، هغې ته موږ سبسکرپټ وایو. اوس همیشه اټامیک نمبر چې دی دا به سمالري او ماس نمبر چې دی دا به ګریټري ایکسپټ د هایدروجن نه، ځکه چې په هایدروجن کې زموږ سره کم پروټیم دی، نو په هغې پروټیم کې یو الکتران دی، یو پکې پروټان دی او نیوټران پکې زموږ سره 0 دی. نو په دې وجه په هایدروجن چې کم دی نو په هغې اټامیک نمبر هم 1 دی او ماس نمبر هم 1 دی. موږ له به داسې کوېسچن راکړی اگزامپل چې زموږ سره نایټروجن دی
د هغې ماس نمبر چې د 14 دی او دغه شانتې اټامیک نمبر چې دغه 7 دی. نو تاسو په دې کې ووایئ چې په دې کې پروټان څومره دي، په دې کې الکتران څومره دي او په دې کې نیوټران څومره دي. نو موږ وایو چې پروټان پکې 7 دي ځکه چې په دې کې الکتران هم 7 دي او نیوټران زموږ سره برابر دی د A ماینس زد. A چې دی نو هغه زموږ سره نمبر ماس نمبر دی نو هغه زموږ سره 14 دی او ماینس زد چې دی اټامیک نمبر هغه 7 دی. نو د 14 نه چې کله موږ 7 ماینس کو نو زموږ سره 7 راځي. نو په دې کې نیوټران چې دی نو هغه زموږ سره 7 دی.